السلام علیکم. ما نام سیف الله خان ده. یمو بنیادی تعلق دی تابع کورمی تابع نه ده. و دلته کې یو پروجیکټ کول غواړو په ساده کې. اول خبره ده چې دلته کې پروجیکټ کول مو ویلی غواړو. مو خپل لکه څنګه مو ذکر وکړ د تابع نه تعلق ته تابع کې مو سبق ویله تابع نه بعد پنځمه پورې مو څکله تابع کې سبق ویله بیا هغه نه بعد مو پاراشینور کې سبق ویله. پاراشینور نه کې بیا کوم د سیاسي نشونی جګړې هغه ټایم کې جوړ شولې هغه نه بعد بیا مو ساده نه میټریک وکړلو ساده کالج نه بیا مو اف ای وکړله هغه نه بعد بیا پېښور نه بی او ماستر مو وکړلو هغه نه بعد بیا انګلند ته راغلو. انګلند یو داسې ځای دی دلته د مختلف مذهبونو د ثقافتو د مختلف زبانونو خلک دلته اوسي. دا یو انټرنیشنل مارکیټ دی. دې ځای کې مو ډېر لاندې باندې ولیدلو او ټول نه مین خبره ده چې دا دی چې کله هم مو خپلې علاقې ته د انګلند نه لاړ یو خاص کر تابع ته هلته کې مو والد صاحب کابر دی مو سړی دعا دپاره لاړ شي نو ته ډېر سخت شي سوچ فکر راتللو چې یاره د دنیا یو داسې علاقې نه سړی راشي چې هلته کې د دنیا هر قسم ته سهولت وي او یو داسې علاقې ته راشي بیا چې هلته کې هیڅ نه وي. بیا به دې باندې مو ډېر زیات په خپلو کې ډسکشن بحث به کېدلو چې دې علاقې کې مو څه وکړو چې د خلکو ته لږه ډېره فایده میلاو شي. په دې انګلند کې خو لکه څنګه مو ذکر وکړو دلته کې خو هر قسم ته سهولت شته وایي سړي بیا زړه کېږي چې څه نه څه سهولت خپلو خلکو ته ومیلاو شي. په دې خلکو کې مو پیدا وشو دې خلکو کې مو کېناستو پاڅېدلو دې خلکو مو ته قدر وکړو دې خلکو مو ته عزت وکړو. دې دپاره بیا مو سوچ وکړو دلته کې مو یو اسپتال شروع کړو او د مو فوکس په دوه شیزونو باندې دی. یو په هیلث او بل په ایجوکیشن. اول مو کوشش کوو چې مو هیلث مطلب په صحت یو اسپتال جوړ کړو. اسپتال نامه دی مرسی مطلب رحم دی. دا یو سټینډرډ اسپتال وي دې کې مختلف سپیشلیټي والا ډاکټران وي دې کې یو 15 ډپارټمنټ نه مو به سټارټ کړو. هغه کې چې کوم مین ډپارټمنټس دي هغه کې چې ګاینیز دی چې کوم د ښځو بیماری دي ښځو ډیلیوریز دي دلته کې چې ښځو کوم ډیلیوریز کېږي هغه مو تاسو ټولو ته پاتې دي نه پېښور ته وړل دي بیا په لیاره کې زلالات دی بیا پېښور ته خرچې دي پارچې دي ډېرې مسلې مسایل دي چې کوم د ډیلیوریز کوم د ښځو کېږي او سره ګوره د ماشومانو دلته کې کوم د علاجونو کوم طریقې کار دی هغه هم سټینډرډ طریقې کار نه دی. دې سره ارتوپیډکس دی بیا جنرال میډیسنز دی بیا ای ام ټي دی او وخت سره به دا ډپارټمنټ مو زیاتوو. د مو دا ټارګېټ دی دلته کوم یو ریسرچ سنټر هم راولو. ریسرچ سنټر دې دپاره راولو چې مختلف قسم ته بیماریو باندې دلته کې ریسرچ کېږي چې کوم لوکل بیماری دي مو ته پته لګېږي چې یاره دلته کې کوم علاقو کې څه بیماری دي د هغوی نه دلته کې په لوکل ټریټمنټ هم کېږي. او دې سره د مو کوشش دا دی چې دغه اسپتال نه مو یتیمانو غریبانو ته هم څه پرسنټیج باندې یو فری علاج کېږي. دلته کې په دې علاقې کې داسې خلک شته چې هغه یتیمان دي او غریبان دي د هغوی علاج که هم غواړو چې دغه اسپتال نه کېږي. دې سره د مو دویم پروجیکټ به شروع کېږي هغه به د ایجوکیشن حوالې سره پروجیکټ شروع کېږي. ایجوکیشن کې دا دی چې ایجوکیشن کې مو ټارګېټ دی چې یاره دې کې یو ښه انټرنیشنل سکول مو جوړ کړو. هغه انټرنیشنل سکول کې چې مشروم ته سکول نه وځي میټریک نه دغه قرآن بایمای ترجمه ورسره انګلیش چاینیز اردو او پښتو خو بس ورسي هغه مشروم به یو ښه ګرومینګ کېږي یو داسې ګرومینګ کېږي چې هغه ته مو غوندې بیا 15 کال هغه په انټرنیشنل مارکیټونو کې سټرګل نه کوي چې یو مقصد ته وځي. هغه یو د ښه ګرومینګ وشي یو ښه ډیولپمنټ وشي یو ښه معاشره کې ښه پړه لیکه ایجوکیټډ یو خلک راوځي په دې معاشره دا معاشره د کومه علاقه دی دا اوچاته کي. نو دې دپاره مو دا لګیا یو او دې پروجیکټ باندې مو کار کوو انشاءالله مو خپل مقصدونو کې کامیابیږو. د مو ارادې او د مو نیتونه دا صفا دي. د مو خاص دې کې مقصد دا دی چې یاره کوم لوکل خلک دي دوی ته فایده ورسېږي. که تاسو دې متعلق څه قسم رایې ورکول غواړئ نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو خپل رایه مو سره په دې ویډیو په تھرو باندې شیر کړئ. مو ته تاسو دعاګانو ډېر ضرورت دی. الله مو تاسو ټول په خپل حفظ او امان کې وساتي.